دغه خلک چې د صحابو پسې ردې بدې ویلي نن چې سویډن کې زما محترمو زما د قرآن بې حرمتي وشوه نن کل عام علی الاعلان زما قرآن راخلي او د هغې بې عزتي کوي په بې عزتۍ سره هغې ته لاس لګوي په افغانستان باندې روسیان راغه په یو کور باندې هغه روس والا را داخل شو په هغه کور کې نارینه زنانې قتل که یو ماشوم د یو کټ خپې سره ولاړ دی د هغه ټول منظر ګوري خویندې راله شهیدانې کړلې پلار یې راله شهید کړو مور یې راله شهیده کړه هغه به د وخته چې کله په بې حرمتۍ سره بې عزتۍ سره قرآن ته لاس لګوي قسم پر رب العالمین دا ماشوم را منډه کوي د هغه بدبختو د لاس نه قرآن اخلي او سینې سره لګوي وایي په کلاو غوږونه واورئ پلار هم راله شهید کو مور هم راله شهیده کړه خویندې هم راله شهیدې کړي دا ټول منظر ما په دې خپلو سترګو باندې برداشت کو قرآن تم په بې حرمتۍ سره لاس ولګولو هغه ماشوم جذبې ته ګوره مینې ته ګوره محبت ته ګوره فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے ہمارے جسم زخموں سے چور سہی تم اپنا شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش بولے گی یہ بازی کس کی بازی ہے یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے گر گر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے آغا معشوم قرآن اخذ سے دے سینے سے لگولے دے او د دې معشوم دغه جذبات چې کله روسیان وکته چې هلکه دونه وړوکی معشوم دی په قرآن څومره ننګ کوي الله اکبر دومره وړوکی معشوم په قرآن باندې څومره ننګ کوي په پلار یې پروا نه وه په خویندو یې پروا نه وه دا زه تاسو ته کیسې قطارې نه بیانوم نن یې دله داسې مسلمان د ځمکې نه د خیره سره میټاو کو دا مسلمان په ډیران قربانیږي په قرآن نه قربانیږي دا مسلمان دا وایي چې زه راپاسم د دیني مسایلو دپاره د مسجد د جنگ د پاره د امام د جنگ د پاره د یو عالم د جنگ د پاره زه تاسو ته وایم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شا طرف نه په هغه وار کېږي د هغه د سر مازغه په قرآن باندې غورځېږي هغه شهید کو هغه وخت نه دا مخالفت د علماو را روان دی عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو محمد رسول الله ته په پیو کې زهر واچول زما محترم موږ نه پرېږدي انشاءالله د خپلو علماو لمن به نه پرېږدو انشاءالله انشاءاللہ تا قیامت د خپل علماء لمن بنیسو ان قریب خوشحالی شروع کېدو والا دي نن زمانم حاجي صاحب ما سره مال نشته نن زمانم زه په تا باندې ښه خوراک نشم کولی نن زه دا منم چې تاله چکر درکم هغه زما وس کې نشته خو چې هغه څوک یې درله درکوي ابه یا قادیانې وي یا به شیعه وي یا به د علماو مخالف او دشمن به وي په دې طریقه باندې تی اخیستې قسم د الله په ذات باندې دغه کافران فاسقان فاجران قادیانیان شیعگان دا اخلاق پیش کوي څه پیش کوي اخلاق پیش کوي مینه پیش کوي محبت پیش کوي او زما مسلمان د کافر نه متاثره پسه دی په اخلاقو باندې پسه دی په خرچ باندې پسه دی په سخاوت باندې زما نوجوانان ځان سره کالا مري ته بوځي زما د دې غریبانانو کورونو ته زما عزتمندو راشن را چلی غریب ته وایي خفه کېږه مه کور دې کرۍ دی کرۍ به درله زه خلاصومه دغه خپله لور راوالي بله په نکاح یې ورکړي په ایمان ووایه ایمان خورې ورې ارمان د دنیا گئی والله چې کوم طرف ته راښکاږي ورسره بځي که نه بځي چې وله لور ورکړي رشته ورسره وکړي نو چې ورته وایي قادیانۍ شه قادیانۍ کېږي به که نه به قادیانۍ کېږي د خپل غیرت د لاسه به مغه سره ودرېږي څومره ښې در سره کړي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ما او تا سره ډوله ښه کړي نه دي کور ته د عایشې بیبي تشریف راوړو ای عایشې الله دې ستا مخکې رستني ټول ګناهونه معاف کړي عایشه ډېره زیاته خوشحاله شوه ډېره بې انتهایي خوشحاله شوه وایي عایشه ډېره خوشحاله نه یې و یا رسول الله ولې به نه خوشحالېږم چې محمد رسول الله چاته داسې دعا کوي هغې دپاره د خوشحالېدو مقام دی که نه دی الله رسول سترګو مبارکو کې اوښکې راغې وایي عایشې زه د خپلو امتیانو دپاره په ورځ کې 15 ځل دغه دعا غواړم په ورځ کې 15 ځل دغه دعا غواړم هغه پیغمبر را یاد کا چې د آدم علیه السلام نه ونیسه تر عیسی علیه السلام به پورې ټول به نفسي نفسي چغه وایي د مکې مکرمې په دې شګلنه ځمکه باندې په ګرمه ګرمۍ کې محمد رسول الله لاسونه اوچت کړي دي 15 غنټې لاسونه اوچت شوي دي دعا کوي لاسونه ستړي کېږي بیا لاسونه اوچتوي بیا دعا کوي لاسونه ستړي کېږي ورځېږي بیا لاسونه اوچتوي
پنځه غنټې دا دعا د علي د پاره نه ده، فاطمې د پاره نه ده، حسنینو د پاره نه ده، اهل بیت د پاره نه ده. دا پنځه غنټې دعا د خپل امتیانو د پاره، د خپل امتیانو د پاره. نن هغه امتیان د خپل پیغمبر د چهرې نه نفرت کړی دی. نن زنانه ته لوپټه په سرولو کې شرم راځي، نن نوجوان ته ټوپۍ په سرولو کې شرم راځي، نن نوجوان ته ګیره پرې خوښتو کې شرم راځي. دې نوجوان د خپله چهره د ټرمپ غونته کې جوړه کړې ده. دې نوجوان د خپله چهره د محمد رسول الله د 1,24,000 کم و پیش انبیاو د دشمنانو په سب کې دا مسلمان ولاړ دی. دعوه څه کوي؟ زه د محمد رسول الله امتی یم. اول خو ته دې خپل مخ ته دې وګوره، ته دې خپل ډیکوریشن ته دې وګوره، ته د خپل کور زندګۍ ته وګوره. بیا په دغه ګنده خوله باندې علماو پسې کنزل او وینا کوي. دا هغه خلک وي چې دې ته آمنت بالله نه ورځي، په دې وړه خوله باندې راپاسې قید ملت اسلامیه ته کنځلې کوي، په دې وړه خوله باندې دا د مسجد امام کنځي. قسم په رب العالمین زما دې دا مخ د قیامت په ورځ تور وي، الله دې تا ته ما شرمنده وښودلی کي که زه به تاسو ته د دې منبر نه غلطه وینا کوم.